بسم الله الرحمن الرحیم. بای صاحب مین خبرې ته راځو چې سکون څه شی دی او نن سبا سکون دی خلکو ته ولې نشته. ویل اول موږ او تاسو په دې باندې ځان پوه کو چې په انسان د دې وجود دوه حصې دي، غټې غټې حصې دي. انسان د وجود څو دي؟ دوه دي، یو روح دی او یو بدن دی. نو ګوره ځان په دې باندې پوه کوي چې که درد دی، که تکلیف دی، که خوشحالي ده، که هر څه که احساسات دي، دا ګوره وجود ته نه محسوسیږي، دا روح ته محسوسیږي. اوس یو لنډ مثال مې تاسو ته درکوم چې روح ته خوشحالي څنګه محسوسیږي او بدن ته ولې نه محسوسیږي. اوس یو انسان دی، زمونږ استادو په مخ کې ژوندی انسان دی او دا ګرځي په ځمکه باندې ګرځي. که ته د اخپه خوږی نو دا درد کوي، که ته مثال لاس ته ګوتې ووړې دا درد کوي، که ته مثال نور درته تکلیف رسوي دا پې پوهېږي. خو چې کله د ده نه روح وځي نو بیا د نه د خپې دا ګوته پرې کوه دی پې نه پوهېږي. د ده په مخ کې د دنیا د غم کارونه وشي ده ته پته نه لګي. دله د دنیا روپۍ په دې کټ کې ږده دا ورته بیا نه خوشحالېږي. نو د دې مثال نه موږ او تاسو ته پته ولګېده چې سکون صرف او صرف روح ته میلاویږي. اوس یو انسان ګناهونه کوي نو د وجود ته خدا پته نشته، دا پته صرف او صرف روح ته ده چې بای دې سړي ته به تکلیفونه وي، د ده لپاره به عذابونه وي، ده ته به مسلې، نو روح خپه وي. نو چې کله روح ته سکون نه وي نو موږ او تاسو ته سکون نه وي. اوس روح ته به سکون څنګه میلاویږي؟ اوس موږ او تاسو 5 وخته مونځ کوو، الله رب العزت جاري ده وایي موږ او تاسو ته ښودلې ده. اوس 5 وخته مونځ کوو موږ او تاسو وایي یو سړی که مونځ وکړي او دی راشي چې ما د الله رب العزت سره خبرې کولې، قسم پې وخوري نو دا قسم صحیح کېږي. مونځ هولي سولي د الله رب العزت سره خبرې کول دي. په ترجمه باندې بیا موږ او تاسو اکثر خلک نه پوهېږو، خو ډېر پې پوهېږي. سبحانک اللهم وبحمدک، پاکی را تعالی را، ثنا را تعالی را، ای الله لویه خدایا. وتبارک اسمک، لوی دی نوم ستا، وتعالی جدک، لوی دی شان ستا، ولا اله غیرک، ستانه بغیر بل د عبادت لایق نشته. اوس دا موږ او تاسو 5 وخته په مانځه کې وو، خو مونځ به داسې کې چې کم از کم که داسې نه شي ویلی چې زه الله ینم، نو داسې به پړه کې راولي چې ما الله یني. اوس موږ او تاسو چې مونځ کوو نو زموږ او ستاسو څخه دنیا فکر وي، موږ او تاسو فکر دکانونو حسابونه کوو. موږ او تاسو په مانځه کې څومره سړی د خپل مانځه ته سوچ وکړي څنګه مونځ موږ او تاسو کوو. زه درته به یې قسمیه خبره کوم چې 5 وخته مونځ موږ او تاسو د ورځې 5 مونځونه هم داسې وکړو چې به موږ او تاسو دا وګڼله چې به الله مایني او الله ته موږ او تاسو په خشوع او په خضوع باندې مونځ وکړو. قسمیه خبره ته کوم چې زموږ او تاسو ټینشن او ډپریشن به ختمي، روح ته به اطمینان راشي. او کله چې روح ته اطمینان راغی ټول هر څه سم شو. اوس مثال داسې دی یو سړی بیمار دی او په کټ کې پروت دی او ته بړستن پرې پاسه پرته ده او ته د سړي په ځای باندې د بړستن ته ډریپ کې او بیا وایې چې یاره بای سړی خو نه ټیک کېږي. بای موږ او تاسو د دې بدن د پیدې په ځای چې د روح ته خوشحالي ورکو نو زموږ او تاسو زړه به مطمئن وي او موږ او تاسو ته به هیڅ قسمه ټینشن او ډپریشن بیا نه وي. الله رب العزت ویم په قرآن کې چې روح او زړه ته د الله په یاد باندې اطمینان رسي. اور الله رب العزت موږ او تاسو ته علاج ښودلی دی. اوس موږ او تاسو سره دنیایي خلکو علاجونه کوو، د الله تعالی علاج موږ او تاسو پرېښی دی. اوس په کور کې مشر مور او پلار دی او هغه د بچي نه خفه دي او دا فرمانبرداره بچی دی، ته پته ده چې باید دا مور او پلار زما نه خفه دي، د بچي ته به خوشحالي راشي یا په کور کې به اتفاق برابر شي. دغسې چې دا لوی ذات د کائناتو مالک زمونږ او ستاسو نه خفه وي او روح په دې پوهوي چې بای زما دا مالک زما دا آقا زما نه خفه دی. دا انسان په دې لاس او په دې خولې او په دې خپو داسې کارونه کوي چې دا پروردګار خفه دی
او بیا ورته مقام هم معلومي چې بھئی دا انسان سره به دا کارونه کېږي روح به څنګه خوشحاله شي. زمونږ او ستاسو د دې وجود مثال د یو کور دی، دا د روح نه په غیر خالی کور دی. کله زمونږ او ستاسو کور چې غټ کور تقریبا په هغه کې کمرې، په هغه کې کچن، په هغه کې باتروم، په هغه کې هر شی، خو چې موږ او تاسو تی وځو نو کور خو خو خالی کوري. نو دغسې زمونږ او ستاسو دا وجود بغیر د روح نه دا خالی وجود دی، دا صرف او صرف غوښه ده. اصل شی زمونږ او ستاسو روح دی، او د روح علاج چې کوم دی، د روح غذا چې کوم دی، هغه اسټولوپرام او ټرینکولایزر نه دی، هغه صرف او صرف د الله یاد دی. نو بھئی راځئ نن موږ او تاسو نور کارونه به وروسته کی، نور به وروسته کوو، خو چې موږ او تاسو هغه کارونه پرېږدو چې د کومونه موږ او تاسو ته پیدا نشته. لکه اوس د دروغو نه موږ او تاسو ته پیدا نشته، د چغلۍ نه موږ او تاسو ته پیدا نشته، په چا د بهتان لګولو نه موږ او تاسو ته پیدا نشته، په مونځ کې پالتو سوچونو کولو ته زموږ او تاسو کې هغه نه څه پیدا نشته. نو بھئی چې موږ او تاسو دا پیدې کارونه هم پرېږدو نو زموږ او تاسو روح ته به سکون راشي او موږ او تاسو بر د جاري دوایانو نه خلاص شو. واده وکړو موږ او تاسو چې بھئی د نن نه بعد به زه منځم الله رب العزت ته مکمل په توجه باندې کومه، زه به ذکرم کومه، الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې هر څه طریقې ښودلې دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارک دی. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ماته یو دوه داسې کلمې معلومې دي چې هغه الله رب العزت ته ډېرې زیاتې خوښې دي، په تله د میزان کې ډېرې زیاتې درنې دي، او په خولې ویلو کې ډېرې زیاتې اسانې دي. او هغه کلمې څه دي؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. نو زما ملګرو، زما ورونو، زما مسلمانانو د زړه سرونو، منګ او تاسو الله رب العزت جنت له خلق ګوري. الله رب العزت وایي چې ټول خلق به جنت ته ځي، خو چې چا انکار وکړ هغه خلق به جنت نه ځي. صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي چې یا د خدای پیغمبره داسې به هم څوک چې جنت نه انکار وکړي. هغه وایي چا چې الله تعالی په حکمونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل وکړ دا سړی جنت غواړي، او چا چې په دې عمل ونه کړ د انکار د جنت د تلو نه وکړو. نو بھئی چې موږ او تاسو نن د ځان سره عهد وکړو چې بھئی موږ او تاسو که یو لاند سوچ وکړو زموږ او تاسو په دې ادیره کې پلاران پراته دي، نیکونه هم پراته دي، نیاګانې هم پرتې دي، څومره سخت جمع تیر شو، په موږ او تاسو څومره یخني تیره شوه. که موږ او تاسو ته چا ویل چې یاره د پلار یا د نیکه یا د نیا یا د مور لم یو کمبل د درې له واوړه، ما ته یې وله نه شو واوړی. او دلته ما او تا په بچو باندې څومره نازېږو چې ما او تا خپل مور او پلار له کمبل نه شو وړی. نو موږ او تاسو سره او بچي د مرګ نه وروسته څه ښېګړه وکړي؟ په خپلو بچو باندې علم وکړئ، خپل بچي دین ته مایله کوي چې وروسته د ګناهونه کارونه نه کوي او تا ته پیدا در رسي د دین کارونه کوي. انشاءالله دا دنیا به هم د ګلې ګلزاري او آخرت به هم ګلې ګلزاري. د ویډیو د کتو ډیره مننه، خو د عمل د کولو ضرورت دی. وعده راسره وکړئ چې عمل به پې لازمي کړو. مننه، مهرباني.